وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاتو. کندهاري ماما په خیر یې، خیریت دی، صحت ښه دی؟ الله دې قدرمن ولره، خدای دې مه خوروه. تا د دغه عبدالخالق سیفي پر برابر د ما څه پوښتنه کړې وه، ما تا ته ویلې دا ورکې د دې اتباع مه کوئ، د دې ناسته مه کوئ، د دې تعلق مه ساتئ. تا ته ما په څو واره ویلي وو چې د دې په حقیقت زه دی خبر یم چې په لړمانو په هر څه یو دی دی، دا ورور یې دی. تر نن نوبت نه دی تېر کړی د اسلامي امارت د چوکاټه څخه ډېر چپه روان دی. ورور یې تللی و په جلال آباد کې، په د وطن کې شپې کولې، چرچي و مزې و غوښې خوړلې، او مجاهدین مؤمنان مخلصین په غرو کې به هډوکې سره ورک شو. تاریخ ګواه دی، ټول مؤمنان په دې ګواه دي چې د یوه شپه په کمربند کې نه ده تېره کړې، نیټه کړې دي. دغه ما ته مه رایې د وزرګانې وروستۍ د ما څخه پوښتنه وکړه چې دا څنګه سړی دی، نو ځکه چې ما و تاسو ته وویل ما ته په خپله خوا نه راکوي پر دې ګسه سړی دا قیمتي وخت ضایع کړي. دغه سپي دي، غول باروت دي، غاپې دي، واجورې د خدای پاک پرې داسې وشرموي لکه د خوارج. د دې سره ځان په سیالۍ کې مه اچوئ. البته چې دا کوم مؤمنان مخلصین دي هغه د دغه مدرسو د دغه خلکو تعلق سره وژغورئ. نو زموږ تاسو لوی پېچان چې دی، موږ تاسو انسانان یو، په انسانان کې مسلمانان یو، د الله بندګان یو، د پیغمبر علیه السلام امتیان یو. د امام صاحب په مسلک کې هغه زموږ ته امام د امام اعظم صاحب، او پسې راځئ بیا دیوبندیان یو، بیا به امارتیان یو. دا د دیوبند نه سره راوتلي کومې شعبې د دین او د اسلام په چوکاټ کې دي. البته کمی پیشې به په هر چا کې دا زموږ په اسلامي امارت کې داسې خلک نه وو چې ولاړو د کفارو سره ودرېدل، په خوارج کې ودرېدل، په تبلیغ حضرات کې به بیا نور هم وي، په بل کې به هم وي، په بل کې هم وي. خو یو چا ته مکمله توره د کافر فتوا او د منافقان فتوا لګول، موټر کې کتابونه راواچوه، واجب د یوځای په چور کې ویډیو جوړ کړې، په مسجد کې باروي هغه راسه پټ سو. نو دغه دوه لمبرۍ و، دغه کیسې خو ورته وایه دغه خالق وکړي اوله واره، خو واجب د هېڅ کوم نه دی معلوم. په اسلام کې حکوم پرستي نشته، البته د ګوسا حکوم بدل کړی دی. حتی په کندهار په ښار کې واجب د ګندنه او چرچوزه کې خرڅوي باره چې راغلی د پښین کې واجب د اوس نو دا باندې دا لوی لوی غټ غټ نومونه کښېښول چې واجب دا غټ لوی شل ټیریزه موټر یې نشي وړی. پاتې و، نامي و، کارمان و، سید و، فلانه و بستانه په نومو نه کېږي. په تقوا و، په عمل و، په غیرت، په استقامت، په صحیح نیت، په تقوا او پرهیزګاري کېږي. کم کار لري، کم کردار لري، دا ورور یې پېژنو، دی یې پېژنو، د ډېر نږدې سې پېژنو. ما تا څو واره د ما څه پوښتنې کړي دي، ډېر ملګرو د ما څه کړي دي، ما د دې پر برابر هېڅ نه ویلم. خلک بیریږي د ده څه، مګر موږ بیره د الله څه پکار، د مخلوق څه نه ده پکار. البته موږ الله ته رجوع وکړو چې داسې خبیثان خلک، داسې چې پر مؤمنانو پر تبلیغ والا د خرو گنج بولي، او داسې علما ته د کفار فتوا لګوي، نسبت کوي. دیوبندي مولوي صاحب حضرت مولانا محترم د مفتی اعظم د ټول افغانستان د اسلامي امارت ویان، د ولې دا غول باروت خلاصو د چالو باوړي، دا به نه ولې دا غوزونه دبدي یا دبدي مګر د هغه د چوټو زیتونو سره رسېدی، ده به دا کیسې کولې. نو الله دې وشرموي، الله دې وشرموي هغه خلک چې د دین او د اسلام سره خیانت کوي، جفا کوي، د دین او اسلام په جامه کې. الله دې دغه د دین چې کومې شعبې دي، کومې نقشې او طریقهکار دي په اصول کې دي، الله دې اتحاد او اتفاق ورکړي. الله دې دا خودبینه خلک، بدذینه خلک، متکبره خلک، پایلوچه خلک، کوم فرسته خلک، مفاد پرسته خلک، خیانت کوونکي خلک، دغه دې الله وشرموي. موږ ولیدل د قوم په نامه یې هم ګټې کولې، د ملک په نامه یې هم ګټې کولې، تبلیغو ته هم کافران ویل، ټول موږ ولیدو. په ثبوت یې ور چاته رسوم، وایي دې ورېده کوم په ثبوت نه ور ورسول د دوی غول بارود، زما مرګ روا دی. وایي دې ورېده چې په کندهار په ښار کې راځړوي، کوم په ژړۍ کې راځړوي، کوم په کوټ او باغپل کې راځړوي، که په دا پکښې و دی به راځړوي، د ده ملګري به راځړوي. دا داسې
نولده رټ پټ و دې مؤمنان ته وایي زه خو د کافر فتوا نه لګوی سم نه چاته وایي سم کفر هغه دی چې مؤمنان مسلمانان سره جنګېږي دی دغه حضرت مولوي دیوبندي صاحب شیخ مولوي مفتي عبدالعلي صاحب مبارک یې ښکنځل کړي دي او دا نور چې کړي دي او دا کیسو چې کړي دي ډېره فتنه یې جوړه کړې ده خلکو ته وایي راوړه دا ستا خور مور وچه لرې چې دا دنده ورسره وکړي استغفرالله ما نه منل ما دا د یقین ومنل سړی د خالق یو مدرس عالم دی خلکو په مخه راخلاصوي باره چې نه ډېر نږدې سه د ده حالات وڅېړئ پلټنې مو وکړه معلومات مو وکړئ بس دا د ده حالاتو څېړنه او ترتیبات عمل د شریعت د چوکاټه څخه ډېر بیرون و خدای پاک چې صراط المستقیم ته راولي که نه راولي نو الله بهتره پوهېږي موږ خو دا ښکنځل ورټ پټ نه شو کوی په چاپ ښکنځل خو چاته نه دي راغلي نه د کافر فتوا موږ په چاپ چې لګوی سو الله دې موږ ته هدایت وکړي داسې ډېر خلک وو سیاف رباني او مجددي وو ډېر سلام یې راکټي وو وایي اورېده ملګرو به ورته ویل پوسته سهار لمونځ وکړه وایي اورېده ورته ویل یا یو ټانګ و زه به لابد وولم نو خو د پایلوچي پکښې وه د بدذهني او بخیلتوب او پایلوچي او کمفرستي پکښې وه د زی فکر پکښې و ګورئ د زی الفاظ ډېر پام کوئ چې زه داسې نام یم زه ایس یم د زی الفاظ څخه الله جل شانو په قرآن کې ویلي چې موږ نازله کړی دی قرآن نو د الله سره څوک شریک نسه الله پاک زموږ ته خالق دی مالک دی موږ ته څه بل پردګار نه لرو موږ تاسو ایمان یقین دی په دغه باندې خو الله جل شانو په د خپل بندګانو ورمعلومېږي چې دا کمزوري دي د زیات الفاظ سره ډېر پام کوئ زه چا ولې شیطان ولې زه آدم علیه سجده وکړم نو دغه مخالق هغه دی دا خلک یې رټ پټ یادوي او خلک پسې ویل ما نه منل چې برم د ډېر نږدې سره د څېړنه وکړه خوراکی ډېر سره د لیدوري برحال کندهارۍ ماما خو دا خبرې نه کولې ما پرده پر اچولې وم سړی بس خدای پاک بهتر سره راوړي مګر دا د اسلامي امارت د چوکاټه څخه ډېر بیرون دی هر سړی چې معلومات غواړي کندهارۍ ماما غږ دې وکړي وایي دې اورېده ځنګله مبارک ته دې راشي د غازیانو وطن ټول مجاهدین ټول یو اسلام دی مؤمنان مسلمانان د نړۍ په هر کونج کې پراته دي د اسلام دپاره یې قربانۍ ورکړه دا نه دی چې دا ملک ورکړه دغه دلګۍ ورکړه پلانکی نامې دی دا خبرې ژکونه و چاته مه ورکړي چې دا نامې دی دا کمزوری خبره د کفر د اسلام دی یوه طرف ته کفر دی بله خواته اسلام دی یوه خواته کفر یو د غرب عقیده ده بله خواته د اسلام عقیده ده بس خپل اعمالو ته متوجه سئ تقوا اختیار کړي پرهیزګاري اختیار کړي اخلاص کوي په بل په مابین کې په مینه محبت په الفاظو سره بولئ داسې تعصب مه کوئ کبر لویي مه کوئ خیانت مه کوئ موږ ډېر خلک ولو چې خیانت یې کوئ تباه او برباد شو الله دې هدایت اول ما توفیق دې وتاسو ته وکړي الله محافظ ناصر صبروره د دعا محتاج یې کندهارۍ ماما نو ما خو دا خبرې نه کولې بس نو تا مجبوره کړو ورکه الله دې قدردانه ولو د دعا محتاج السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مفتی صاحب جوړه په خیر خیریت صحت جوړ دی دغه جرنزوره کانه میږي د پیر آغا صاحب مرګري و دوی په جلال آباد کې موږ هم سره و نو دای هم دوی و نو دای شدید د موږ څه د عبدالخالق په باره کې د موږ ډیر ښه معلومات لري دغه جرنزوره کا نو دا چې د پیر آغا صاحب مرګري و نو مجلس داسې دی چې هغه مجلس د ماته وکړي چې هغه ورور یې دورې ولو نو د دنیا یو کار یې نه کوي د وطن څخه دورېږه سره د کمربند خواته راخلي نه دورې نو خو موږ به هغه و چې د کمربند و طرف ته و نو دغه ورور یې کېدلی چې دورې په وطن کې به خپلې مزې او چرچې کولې نو خالي د جاسوسۍ لپاره دورې راغلی و دا کوم ورور چې و د ځان د دغه دپاره نور جوړ خو به یې مشکلات خو به نه لري